الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي وغيلمة سفهاء. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على أيدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمان أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بل باب دے دا کتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غیلمة سفهاء. زما د امت تباہی با د داسې الکانو پلاسی چې هغه بیوقوفان دي. على يدي غیلمة د غلیم یا د غلیم جمع ده، او غلیم تصغیر د غلام ده، او دا تصغیر پکې دلته تحقیر د پاره ده چې سپک خلق بی بے عقل خلق بی. سفهاء دا غي تفسیر ده. ځکه غلام خو هغه ماشوم ته وی چې لا حلم تنی رسیدلې، بلوغ تنی رسیدلې. نو دلته پته ولګی چې دینه مطلب نابالغ نه دي، عقلا نابالغ دي، یعنی بے تجربه خلق ده او نالایق خلق ده. دا مطلب دی بے وقوفان دي، د مشرع په چل نه پويږي، او نالایق دي، د مشرع اهل نه دي. بس صرف په دی وجه باندې مشران دي چې شاهزادگان دي. شاهزادگان څنګه چې شاهزاده وته پرنسس شاهزادگان. دی باب نمخ کی چې دا کوم خبره تاسو ولیدا انکم سترون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقوني. دی رستنی باب او دی باب په دې منځ کې چې تربت ګوري نو دی نه دا پته لګي چې دا اثرتن مطلب دا دی چې په حکومتي او حدود باندې بدی خپل خلق لګي. یو ترجمه خو تا پرونی زده کړې و چې دا اثرتن مطلب دا دی چې دی بتاسو لستاسو حق نه درکې، تاسو حق بتاسو نه درکې. دا یو مطلب دا شو. دویم مطلب د دې د داخکاری چې د اثرتن مطلب دا دی علی یدی غیلمة سفهاء، بے وقوفان به مشران شي. دا مطلب دا دی چې په مشرع کې بستا حق تعالی نه درکې. دا مشري چې کومه ده نو دا دوه قسمه ده. اخوانه زی आवाज یو من صبر وکړي هغه مالا تاسو یو په جنگ جی. نو علا ید غیلمة سفهاء، نو دین دا پته ولګی دا چې دا غیلمة سفهاء حکمرانان دي او دي د حکمرانه اهل نه دي. نو اثرتن دو معنی شوي. یو معنی دار چې ستا حق به تعالی نه درکې، ستا کم ذاتی حق جوړیږي. ظاهره خبره ده چې ریاست کې خود ټولو افرادو حق ده، دا څه د چا ذاتی جاگیر خو نه ده، دا د ټول امت اجتماعي حق ده. نو د دې په وسایلو باندې د ټولو خلکو حق ده، او وسایل خود څه خاص طبقه د پاره نه دي، او دا غي ترجمه مخکې تیر شوی ده. دویمه خبره دلته دا ده
چې اثرتن مطلب دا دی چې په حکومتي عہدو باندې به خپل حق ګڼي. حکومتي عہدې به صرف د ځان د پاره یا د خپل ډلې د پاره یا د خپل اقارب او خپل خپلوانو د پاره د خپل بچو د پاره به خاص کوي. لکه پلار مرشي نو زوی ته به وصیت کوي. دا هرقلیه ده. هرقلیه تلک هرقلیه چې پلار ژوند دی او زوی د پاره بیعت علی یزید د پاره چې حضرت معاویه بیعت غشته نو دا هرقلیه دا خو د رومیانو کارو د انګریزانو طریقه و. نو دا د اثرتن جواز استاز ویل ټولو نه ډیر زیات قابل له د نور چا بچیم قابلان شته. دارنګ د دین لاندې چې کوم وحدی دي نو پاغي باندې هم دی خپل جاگیر او خپل حق غني. برا غټه وحده د امامت چې د اغم ځان لاخلي او لاندې وړي وړي وحدی چې دی اغم بیا د اهلیت په بنیاد نه تقسیمي. اغم د ډلې او د اقربا پرورې په بنیاد باندې تقسیمي. اغم صرف د په خاندان پوري د په حالو کې باغې کې خلک شته قابلان خلک. دا چې او غیر متن صفها نه نو دین رستو پته لګي چې دا د یزید د زمانه خبره خو خامخا کوي. د یزید د زمانه خو خبره خدا او دا البته د یزید د زمانه کې چې دا کومه خرابې رااله د دې خرابې داسې اچانک نه دی راغلي. د دې بنیاد د مخ کې نه وو. دا د مخ کې نه داسې خرابې را پیدا شوې چې خرابې راتلی او دا یزید دغه نتیجه شو. خرابې د مخ کې نه پیدا وې. دا یزید خو د خرابو نتیجه و. اداغه نه بعد بیا خرابې نورم زیاتې دي. نو د یزید دا راتل او د یزید په لاس باندې چې د امت کم فتنه او کم مصیبتونو کې گرفتار شو. د کربلا او د حرې واقعه وشوه. نو دا خبره چې دی دا اقدام نه دی شوی. د دې نه مخکې د دې اسباب را پیدا و او دا غي اسباب نتیجه هم دا شو چې یزید له پلاس کې خلافت ورغی او ورته حواله کو. حالانکه د لاندې او حدود تقسیم د پاره قرآن بار بار ویل دي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. او حدود د اهلیت په بنیاد تقسیمه. حدود د اهلیت په بنیاد تقسیمه. دا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا خطاب حکمرانانو ته دی. نن سبا خلق دا د عوامو ته خطاب کوي. وي تاسو اهل لوټ ورکه. دا د دې دویمه درېمه معنا ده چرته کې دا اولنې منسوسه معنا نه ده. منسوسه معنا د دې دا چې بر خلکو ته وایي چې تاسو عہده د اهلیت په بنیاد تقسیم کړئ. نو کوم عمرا او کوم خلک چې هغه لاندې عہده د اهلیت په بنیاد نه تقسیموي نو هغه ته حق نشته چې خلکو ته وایي چې مال ووټ راکړه. دا هغه چې حق دی چې هغه خپل د اهلیت په بنیاد باندې عہده تقسیموي. نو دا دوه خبره به کې یاد ساته. اثرتن عہدی چې دی دا به ځان له اخلي او طالب نه درکې. اوس د مرکزی عہدی لپاره خو په دغه زمانہ کې امام حسین او متعین امام حسین رضی الله تعالی عنہ د یزید په زمانہ کې د مرکزی عہدی لپاره متعین. دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانہ پس دا د امام حسن اقتدوا بالذين من بعد ابي بکر و عمر. د ابو بکر او د عمر طریقه دغه و. بیا نبی له سلام فرمایي چې ترکت فیکم امرین یا ثقلین. نو پاره کې وی کتاب الله و سنتي او بل حدیث کې راځي د ترمذی حدیث دی چې کتاب الله و عترتي اهل بیتي. زما اهل بیت خبره به منه. نو د یزید په زمانہ کې چې حضرت امام حسین موجود نو د یزید سره بیعت کول غلط کارو. مولانا مودودی ټیک خبره کړی دا. خلکو باندې بد لګي نو لګي دی په خلک. مولانا مودودی وایي چې خلک وایي چې ټول خلکو بیعت د یزید کو امام حسین ولې نه کو. نو مولانا وایي خبره دا نه ده. خبره دا چې امام حسین بیعت نه کو نو خلکو ولې وکړو. چې امام حسین د یزید بیعت نه کو نو د خلکو ولې وکړو. او خلکو چې بیعت کړی نو دای په زور کړی دی. په جبر او په زبردستی ته بیعت اغسته دی. په خوخه باندې بیعت نه دی کړی خلکو. نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ خروج نه دی کړی. خروج نه دی کړی. هغه خو دنیا ته دا ثابتول چې دا سړی اهل نه دی د دې لپاره. دا خبره ته وګم نګدي. زره هغه له خبرې کولو لپاره او دا خبرې په مقابله کې ما سره جنگ کوي. نو زه خو جنگ لنیم راغلی. جنگ چې سوګزینو ځان سره خزه او بچی بوزي. ځان لړل ګوري. او لوی ډالر راولي ځان لپاره. نو ما خو ځان سره ماشومان راوستي دي. زه خبرې راغله. زه خبره کول غواړم. نو
پته ولګی دا چې دا ملوکیت دومره خطرناک ملوکیت راغلی دی چې بدترین ملوکیت دی چې دا د تمام ملوکیتونو نه ډیر زیات بدترین دی د یزید دا ملوکیت او بادشاہي ځکه چې خبره پکې ناوري خبره ته څوک وګ نه دي ته به خبره کوي تا وجني او د بال بچ سره دی وجني نو دا امام حسین د خپل عمل نه دا ښکارا کړه چې دا دومره ناکاره خلق دی دا بدتینه خلق دی د دې خټه ډیره پلیته ده دا دومره پلیت خلق دی ځکه هو د ټول خلق پلید وای پلید علیه ما یستحقه علیه لعنت الله شاه عبد العزيز رحمه الله چې د یزید نوملی نو یزید پلید تحفه اثنا عشریه کې وای د شیعاګانو خلاف لیکل دی په پاره کې یزید ته وای او یزید پلید او دا پلید دی نو پلید څه ته وای پلید خدای ته وای ته پیژنې نجس ته وای متیازي پلید نو خبره ته وګ نه خو جی نورستم دا خبره کوي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي چې هلاك امتی زما امت بتباکیږي على يد غیلمه سفهاء د داسې نالایق خلکو په لاس باندې چې هغه به تجربي او هغه به حکمرانانی نو دې کې یزید او د یزید ټول حکمرانان خو به یقینا شامل دي او دا غي نه مخکې به ډېر خلک شامل دي ځکه چې اسباب مخکې تیارې ده البته دا خبره چې هلاك امتی دا فتنه شو کنه حکمرانان تاسو ته ما وی کنه چې کتاب الفتن نه مراد په دی اوله حصہ کې د حکمرانانو فتنه ده چې حکمرانان غلط خلق شو او مسلمان د اوسه پورې په دې نه پويږي چې د فتنې بنیاد د کوم ځای نه شروع شو نبی علیہ السلام خدا فرمایي او امام بخاری دغه خبره باندې پويږي او تابع پوي د امام بخاری مطلب هم دا دی چې فتنې د دې طرف نه پیدا کیږي هم دغه خبره مولانا مودودی رحمت الله علیه کوي چې د بناو او د بیګال مرکزونه حکمرانان دي حکومتونه دي حکومتونه د بناو او د بیګال مرکزونه دي او سړی په دې نه پويږي نو په دې څه موږ ګیلا کوو د مولانا په خبره څوک نه پويږي بخاری ولون کې د بخاری په مطلب نه پويږي او دا خبره چې وګړه چې هلاك امتی نو بعد حاشیو ول لیکلي دي چې د امت نه مراد دغه زمانه امت دی چې هغه به هلاکی نو هلاکی دلو پر مطلب اول ځان پوي کا جواز دغه زمانه خلق نه زموږ د زمانه خلق هم پکې غرق دي زموږ د زمانه پورې د خلقو ذهن الته خلق جسمانی طور خراب شو یعنی هلاك امتی علی يد غیلمه سفهاء چې د یزیدیانو حکومت راغی نو هغه زمانه کې عام مسلمانانو صحابه او د صحابه بچو ته تکلیف صحابه بچو ته دا پر حرکه په مدینه منوره کې چې د امام حسین د شهادت نه بعد د مدینه خلکو د یزید د بیعت نه انکار وکړو او یزید فوجونه راوستل او درې ورځې په مدینه منوره کې تباہی په شاونو صحابه کرام او داغي بچی مړ کړو دون یې نیو به او له نبی له سلام په مسجد نبوي کې درې ورځې اذان نو شوه ماشومان او لوی او زنانه د زنانو بے عزتی به کې وکړه نو یو خدای ډېر لوی فتنه و دا ډېر لوی فتنه و نو دا کو جسمانی فتنه و او ډېر غټه فتنه و په ایمان ډېر لوی مصیبت خو یو ذهني فتنه خو د دې وخت پورې مده ای فتنه یو شکل خدا دی چې هغه خلکو ته کوم مصیبت ورسېږي چې په هغه وخت کې موجود خو تر نننې زمانه پورې خلک د دې یزیدیت شکار دي د درباریت شکار دي ذهن درباری دی دربار پرستی حکومت پرستی ملوکیت پرستی چې په تخم سره کې نه سبب داغه تذکرہ کوي خبر باندې پوښ یو سړی قدر او عزت صرف په دې بنیاد باندې راولي دا په تخ ناس دي تاسو ګورئ نن د یزیدیانو مرګرتیا خلک کوي د امام حسین په مقابله کې د یزید مرګرتیا کوي نو یزید د نور څه چلو په تخ ناسو کنه په تخ ناسو یا د حضرت علی په مقابله کې د معاویه مرګرتیا کوي نو حضرت معاویه نور څه چلو خو د شام په تخ ناسو او دا غلط استعمال هم کو ځکه چې غلط استعمال خدا او چې هغه د اسلامي نظام د اسلامي حکومت حصہ و یو صوبه و د صوبې چې کوم حکمران دی نو هغه ته خدا حق نشته چې ته د مرکز خلاف د مسلمانانو قوت استعمال کی چې هغه ته وی چې بیعت وکړه ته بیعت نه کوي خو ته بیا معزول شوې چې معزول شوې نو ته د سرکار د وسایلو د استعمال حق د کوم ځای نه راغی د حق خو ته نشته نو مسله دا د بدیزه کې خبره باندې تاسو ورسېدئ کنه په دې زمانہ کې خلک هم د دغه ملوکیت شکار شوي دي ذهن خراب دي
ذهن خراب امام حسین رضی الله تعالی عنہ باندې اعتراض کوي داغه مقابله کې یزید ته خوي نو دا ګناه ده کنه دا دماغ خراب دي ځکه فتنه کې اخته ده دا څومره چې دا زمانه تیر شوی دا کوم مولیان او کوم علما لوی علما دي خو په فتنه کې اخته دي دا ما پرون مثال وایو د حاشیه نو د خدای نه چې غواړم پټي غواړه او نو ولې پټي غواړه نو چې بادشاہ به خبر شي بیا په فتنه جوړ شي نو فتنه خدای غل لاسه جوړه د استاد دعا نه خو فتنه نه جوړيږي استاد دعا خو تعالی خدای حق درکړي دي نو تاسو دلته هم دا ټول خلک دا اوس شکار دي د دې خبره نو دا د نبی له سلام د زمانه پورې خاص خبره نه علی ید اغیلمه سفهاء الکان خو هر وخت کمقلان دي فرض کا نو د دینه مطلب عام کمقلان هو نه دي کنه حکمرانان دي علی ید اغیلمه سفهاء دا اغیلمه سفهاء بسی حکمرانان به کنه چې حکمرانان نه نو عام الکان خدار چا ورانی نو په تربیت کې دا وی کنه دا خو نه دي مراد وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم د دې عمرو بن يحيى اغني کوي چې هغه سعيد بن عمرو ده وإذا ناسم د نبی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي کې بالمدینه ومعنا مروان او زمون سره مروان ناستو مروان بر وزن شیطان او د مروان یو وزن دی خبره باندې پوښتنه قال ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی سمعت الصادق المصدوق دا د حضرت معاویه زمانه و مروان خو بیا رسو حکمران شو کنه په دغه زمانه کې لاده په مدینه کې نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث بیان کو چې سمعت الصادق المصدوق ما د هغه ذات نا اوریدلی دي چې کوم په خپلم رښتینه ده او داغه تصدیق هم شوی دی ارچا د دې خبره تصدیق کړل دی چې نبی له صلوات والسلام رښتینه ده الله تعالی تصدیق کړل او په عوامو کې ارچا تصدیق مؤمنانو کې خود تصدیق کړل چې غیر مسلم خلکو مرته صادق او مصدوق او امین ویلي دي ورته صادق او امین لقب هو د مکی خلکو ور کړو نو نبی علیہ السلام صادقم دے او مصدوقم دے د تصدیق هم شوی دی د رښتینه غړلې شوی صلی الله علیه وسلم یقول چې فرمایلی چې هلکت امتی زما د امت تبعی برازی علی ایدی غلمت ولا سنو د سالکانو من قریش چې د قریش نه وي د قریش بس الکانی او غو زما امت تبع کوي دغه یزیدیان یادای دا بنو امیہ یادای البته دا چې په دې ترجمه الباب کې یدای او غیلمتن ده او دلته ایدی غلمتن ده نو دا د روایتو اختلاف ده دغه روایت هم ده او دا روایت ترجمه الباب کې هغه وی او دلته دا وی الته مفرد تسنیه ویلا او غیلمتن جمع ویلا او دلته غلمتن بغیر د تصغیر نه وی غلمه د غلام جمع ده من قریش چې دا به د قریش نه دی به زما امت تبا کوي نو هغه تبا کول تاول د بنو امیہ ورسه تبا کړ او د ټول نلوی تبعی دار چې په ملوکیت راوست د خلافت په ځای ملوکیت قائم کو خلافت په ځای څه قائم کو ملوکیت قائم کو د ملوکیت په وجه باندې بربادي رااله د خلکو او د بربادي ته تما وجه ویلا چې ذهن د خلکو خراب کو د دین او د سیاست په منځ کې تفریق را پیدا کړ حکمرانان چې دغه د اسلام نه مستثنا کړي ځان د اسلام نه مستثنا کړي چې د اسلام د نور خلکو د پاره د موږ د پاره نه دی په اسلام کې د خلفای راشدینو په ځای باندې د هرقلیانو او د انګریزانو طریقې رایج کړي پلار د زوی د پاره نصیحت کوي وصیت کوي پلار زوی ولی عہد ګرځي او بیا زوی ولګي غبل زوی ولی عہد ګرځي خپل خاندان کې دا ټول تقسیم کړو دا خاندان روایت خو نو نبی له سلام د خاندان د پاره خدا نو کړی نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل زوی خلیفہ ولی عہد کړو نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ولی عہد کړو نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ولی عہد کړو نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ولی عہد کړو نه خو دا چانه دا ثابت تر دې هلكت امتي على ايدي غلمه من قريش فقال مروان نو مروان وی لعنت الله عليهم غلمه فدا شي لکان خو د خدای لعنتی نو دې به په خپل شامل دا خدای د دې جبه نه دا خبره ویستا چې رستو کې بیا شو کوي
چې دا خلک لعنتيان دي نو خلک وته چې پښتاني کم ویلو چې تلعنتي کړنو او دا مروان په خپل لعنتي دي د په پلار باندې د حکم باندې الله نبی له سلام لعنت لګلې او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وته دا خبره کړې ده مروان ته خبره تاسو پوښوي چې کله د حضرت معاویه په وینا باندې د یزید د لپاره بیعت غوښتو مسجد نبوي ته راغی نو د بیعت غوښتنه حضرت عبدالرحمن پسې پاسید ورته وی دا ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم زوی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها رو ورته وی تلک هرقلیه دا تاسو د رومیانو قصې شروع کړې د انګريزانو طریقې په اسلام کې رایج کړې چې پلار به د زوی د لپاره بیعت لې نو مروان ورته وی چې ته خو هغه کسي حضرت عائشہ د رور طویل رضی الله تعالی عنها حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه چې ته خو هغه کسي چې تابانه دا آیت راغله دی چې والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن تابانه خدای آیات راغله دی چې پلار ته د اسلام دعوت درکو تا نه من نو هغه دینا او بیا ورپسې پاسې دو نو هغه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د کور ته منډه کړه او دا غوښنه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مروان ته وی چې مروانه په موږ مبارک چې آیاتونه راغلي دي نو هغه آیاتونه دي چې کوم د سورۃ نور آیاتونه دي چې زما په شفاعه کې نازل شوی دي نور د موږ مبارک آیاتونه نشته راته چې سوي دا آیاتونه زموږ مبارک نه دي راځي نازل البته ستا مبارک نبی له سلام فرمایلی وو ستا په پلار لعنت کړي او ته دغه په ملا کې وی وانت فی صلبه ته دغه په پلار هیڅ د پلار د غملا هیڅوي لا پیدا نه وي او ستا په پلار باندې نبی له سلام لعنت لګره نو ته مغ لعنتی نو ته لعنتی تا باندې خو پیغمبر لعنت ویلې ده خبره تاسو ورسېلې نو دې ملعون چې حضرت عائشہ د وینا مطابق نو د خلینا دا خبره خدای راويسته چې لعنت الله علیهم غلمتن دا غلمتن منسوب بنابر تخصیص دی بنابر تخصیص په دې خو ته پوهیږي کنه نحو دی ویلي الله دې په دې لعنت وکي په خبره پوه شو چې دا د دې لعنتیانو پلار دی نو د په خلی په خدای لعنت وکړه د په خلی په خدای پاک یو روغه خبره راوسته چې دا لعنتی کار دی جی فقال ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل لو شئت ان نقول کزه غواړم نو زبدا وایم چې بني فلان کزه غواړم چې وایم چې دغه ملعونان د اوغیلمه من قریش سوق دي نو زه به وایم چې بني فلان و بني فلان نو لفعلت دا کولای شم یعنی ماته پلار نیکه معلوم دي ماته نمونه معلوم دي اوس ما صرف دا وی چې اوغیلمه من قریش د قریش سالکان به وقفان نو د قریش هغه به وقفان چې کوم دي هغه بشي نو دا عام خبره وکړه وای کته ما عام خبره وکړه هو که زغواړم نو زه دا وی نمونه مغستې شم ماته نمونه معلوم دي په نمونه غستل به د حکمت خلاف او دغه پنځ باندې نو وای نه غست جی او چې غستې وي نو کار وې کړی وي دا بند کړه یا چې غستې وي نو کار وې کړی وي مونږ ته پته لګېدلې وي بیا به اوسه پورې د ملوکیت پرستو د دربار پرستو بیا ډېر کړ نه کوله والله تعالی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ باندې رحم وکي نو بس وای نه بستنو الله تعالی دې وبخ نو چې صحابي دي نو مخ ته ویلې خو نشو خدای په ذهن کې څه حکمت به ګران کار به هر وخت کې را خبره کول دا خدای ته په قلاره ناشتي په خپل ځای کې خبرې کې نو ذکر ته آسان ښکاری کنه نو ارده کې د مولیان چې په منبر باندې کینو د فرعون او د موسی عليه السلام کیسې کوي او فرعون ته دا شی او په خپل یو تانادار تم خبر نشي کولای یو پولیس تم خبر نشي کولای یو ورکوټ باندې امریکای تم خبر نشي کولای معمولی غونډه خکر نه چې د پښانه عام بیا مې رجی وینو بس خبره مې کوله خو دا خو بس نیک ومنو لکه تاسو کله کله بیا موږ په مخ یو وي یاره پلان کې یو خبره وکړه وې ما وې چې دا څه وته وې منو نو زما په لکه دا راشي د بجو سم کار کړي نو مې بیا نو وې بس مې ونه مې نو ماته بیا سلوي چې د نرتوب څخه کار دیونه کنه ماته سلوي بیا د دې تذکرې سم یاره په یو لکه مې رااله دا څه خو بس ومه نه نو انبیا به غږ نشو کولای خو کاش په دې کې به الله تعالی څخه حکمت او دا به تقديري مسلې وي کنه اره خبره خدا څخه نه چې په عقل حل کیږي دا تقديري مسلې دي الله تعالی د ابو هريره څخه د خلینو دا نوم راوي نويست په تقديري مسلې دي نو ازمایش دي کنه نو تام ازمي او غم ازمي
فكنت اخرج مع جدي. نو دا سړی وای کنا څوک دا عمرو ابن یحیی وای چې د خپل نیکنه چې دا کوم خبره نقل کړی دا نو دې بیا رستو خبره کوي فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان وزما د خپل نیکه سره بیا تلم د بنو مروان خاله کله حين ملكوا بالشام حين ملكوا بالشام چې کله دي د شام مالکان شو خلفاء خو نو مالکان نو ملوکیتو چې د دې په شام کې ملوکیت او بادشاہي رااله نو زما د خپل نیکه سره چرته تلم شام ته بتلم جی دا عمرو ابن یحیی وی د خپل نیکه سعید ابن عمر سره به شام ته تلم فاذا راهم غلمانا احداثا نو د ما دي نیکه چې به ولید نو د بنو مروان به غلمانا دا به لکان او احداثا نبی یعنی به تجربه کم عمره به تجربه اسلام د خلق شهزادګانو بیا کنه بیا خو ولته د شهزاده توب یو مسله شروع شو کنه بیا خو بني مروان خو ټول شهزادګان شو او شهزادګان چې په عہده باندې نه مینو چې بار دراوځي نو بس خلکو ته سلامونه کوي او هغه داسې او داسې بظاهر حکومت دی یو سړي او هر شهزاده بیا حکمرانی تاسو وګورئ په خلیجي ملکونو کې کړ هر شهزاده حکمران نه دی نو داسې په هغه زمانه کې بیا هر شهزاده حکمرانو دا طریقه ورې برومیانو کې نه و چې هر شهزاده د حکمرانی التم اصولي طریقې خو د دې سره بیا دا اصولم نو تاسو په خبره ونه رسېدي په دې هندستان کې چې کله د انګريزانو حکومتو د انګريزانو چرته یو انګريز دلته کې وایسرا څه شی به سو هدا باندې به نو ماشوم بچي په غي کې و بریل ګاډي کې ناشو نو هغه ماشوم بچي ریل ګاډي روانې ده دغه وای کنه هرن وای چې روانيږي نو ماشوم ترته کې کړي وې د ریل ګاډي نه روانيږي نه دی رواني نو بس هغه ریل ګاډي ودرې نو شیب ماشوم دی د درو سلورو کالو هغه وای چې نه دی رواني نو بیا یې لګیاو خلک هغه پلارم لګیاو رضاکه او راجدا لوبه دا کلونه ولا ورکړلې او دا رضاکه او شربتونه والا او دا بدلواله مو پلان کې بدلواله خو ته اجازه وکړه چې دا ګاډي روان شي دا په هندستان کې د پاکستان هندستان د جوړېدو نه مخکینه خبره ده نو اخر هغه ماشوم ګنټنی ما پس رضا شو نو یې ځپس گاډي دي زی نو گاډي روان شو نو بل ورته د ګرمۍ چوټیان رااله نو چوټیان کې هو د انګريزان خپل وطن ته تل یخ زیته بتلو دلته ګرمي و په هندستان کې نو دا ماشوم د پلار سره بیرته هندستان ته دغه ته لاړ برتانیې ته لاړ چې برتانیې ته لاړ نو یو تل الته بریل گاډي کې ناشتنو الته بریل گاډي چې وواله چې روان دي شي نو دا ماشوم ترته کې چې نه دی روانيږي دا گاډي دی نشي زه نه پرېدم نو پلار یو ته وایي بچي دا برتانیې دا هندستان نه دی ټټ مکه وګاډي بزی کې ته ترته کې ویو کار څه چی وی ته چې شاهزاده وې نو په هندستان کې شاهزاده وې دلته شاهزادګي نه چلیږي نو ګوره هغه الته شاهزادګي نه چلی دا او دلته په موږ باندې شاهزاده کړي ور یو سره دا اوس چې کوم نظام د انتظامی دا یا زموږ د پولیسو دا چې کوم نظام دی دا ټول د انګريزانو زمانه دی کنه انګريزانو زمانه دی تاسو موږ څه وایو چې موږ آزاد یو چا وایي چې موږ آزاد یو ازادي چې برای نام دا خو اختیارات نشته موږ سره اختیارات نشته موږ سره به هر حال نو اسوي مجد د شاهزادګي توپ دا نظام چې کوم دی دا د رومیانو کې نو خو بنو مروان الته په خپل ځای کې د شاهزاده توپ نو زماني کې به ولید فاذا راهم چې دا حکومت هم نه مطلب شوق دی عام د کلی کو شي خلک یادي نه دا حکمرانان یادي فاذا راهم غلمانا احداثا چې وی به چې دا شاهزادګان په دې شو کې روان دي او حکومت چلی په خلکو او به تجربه خلک دي نو قال لنا منتبه چې بچیا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم تا خبر اوریدلې وکنه چې په دې به تباکیږي نبی له سلام فرمایي چې دا د دې د لا سبق وي چې دا غدي عسى ان يكونوا کې دې چې دا خلک دي کې دې چې دا ومغه خلق دي عسى مطلب دا دی چې احتیاط وکړو نو قلنا مونږ وته وی چې انت عالم نو مونږ کې شرانی په دینه پوي خو تاسو به پويږئ تاسو مشران دي تاسو وایي چې نو دی بنو پکار د چې مشر خپل کشر پوي دا نکلین وسې رضان سره بوتل نو دین وسې ته خبره کوي دا وسې پوي په خبره باندې چې عسى يكونوا من تاسو په خبره ونه رسیدې زموږ خیال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا بل باب دې په بیان د دې قول د نبی عليه السلام کې چې ويل للعرب من شر قد اقترب
تباہی د عربو د پاره دا شر نه چې هغه بالکل نږدې دی عرب بر دی په وجه تباکی او هغه ډیر زیات قریب دی هغه شر دینه مراد کوم شر دی دا شر دی چې کوم اجتماعي شر دی اوس دې کې حدیث کوم نقل کوي وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش انها قالت زينب بنت جحش النبي عليه السلام ببدا وي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم نبی علیہ السلام ناسا په د خوب نه راپاسي محمرا وجهه چې مخ مبارک سورو یعنی دې معنا دا چې ډېر داسې څه ناشونه غونډه خبره په ذهن کې راغلی و داسې خبره وته معلومه شوی و چې دا غي په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفه شوی نو محمرا وجهه اسم د نبی علیہ السلام رنگ سور سپینو خو کله کله دا سړی دا عام معمول لزیات څه داسې خبره وشي نو غران کې نور تغییرم راشي جی یقول نبی علیہ السلام دا فرمایل چې لا اله الا الله لا اله الا الله کلمه توحید دا وی ویل للعرب تبعید د عرب د پارا من شر دا شرنا قد اقترب بالکل رانز دی هغه شر څه شی دی فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج نن پرانسته شو د دیوال د یاجوج و ماجوج نا مثل هذه دمرا دا ګوته نه دا د اشاره دا ګوته بل د قټه ګوته د سر ته واچي یا به د دې نیمه تراولي یا به بالکل دی یخلب ولا بوزه دا بل به راتاو کی نو دې ته وی 90 دا د لست یاو څه شه ده لس کم سلوته وی کله لست یاو ته وی دا د عادت دی عدد د 90 دا ده دومره ده یا دومره ده یا دومره ده دونه غونډه مطلب دا دی چې یو سورې پکې وشو او 100 وقد سفيان 90 او 100 دا د عام خلق د عام خلق رواج دي لکه مثلا دا 90 دا 90 دي او دا 100 دي یا دا 100 دي او دا 90 دي دا قيل ان هو ليش نبي عليه السلام تشاوي چې انهلك وفينا الصالحون مونږ به تباکیږو حال دا دی چې په مونږ کې به خلک می چې خلک موجود نه بیا به مونږ تباکیږو قال نعم نبی علیہ السلام یاو چې خلک در پکې موجودي بیا به در باندې تباہی راځي وکله برازي اذا كثر الخبث چې کله پلیتی زیات شي چې کله ګندګي زیات شي یا كثر الخبث چې خبيثان زیات شي خبيثانو تعداد ګندو خلکو تعداد زیات شي او پاک خلک کم پاتې شي او مغلوب کړي شي نو دې معنا دا چې بیا به تباہی راځي وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه البته د قیامت پر ورځ باندې بیا پاک او نیکان صالحان چې کوي نو به خپل نیت مطابق پاسي او پلیتان به خپل نیت مطابق پاسي خبره باندې ورسېدي عذاب راشي او پای کې نیکان او صالحان هم غرق شي پکې نو د دې مطلب دا نه دی چې عذاب راغی د پټول باندې یو شان عذاب بظاهر خو یو شان عذاب چې ټول خلک پکې غرق شو خو د قیامت پر ورځ باندې با مؤمن د ایمان په بنیاد باندې پاشي او دغه او بل بد عمله په بنیاد باندې ارچا ته د خپل عمل سزا ملوي البته که د خلکو امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کړي نو بیا به دین پکې ظاهر خبره ده چې دا ګناه ده ترک د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هو ګناه ده او ګناه کبیره ده معمولی ګناه نه ده جی اوس دې حدیث کې مطلب څه شو اوله خبره خدا را چې دې کې زینب بنت ام سلمہ او ام حبیبه او زینب دا ټول د نبی له سلام د کور خلق دا دوه بیبیان دي خبره باندې ام حبیبه بي د نبی له سلام بیبی ده او زینب بنت جحش بیبی ده او زینب بنت ام سلمہ چې کومه ده ام سلمہ ربیبه ده او یو حبیبم د پدې کې په دې روایت کې د مسلم په روایت کې په حبیبم راغلی دا حبیبم د نبی له سلام ربیبه ده د ام حبیبه لور ده خبره پانی پوښی کنه نو دې کې سلور نمونه راغلي دوه د نبی له سلام بیبيان دي زینب بنت جحش او ام حبیبه دا دوه د نبی له سلام بیبيان دي
او زینب بنت ابي سلمہ یا بنت ام سلمہ یو مطلب دی ابو سلمہ او ام سلمہ لور د زینب د نبی له سلام ربیبه ده او دویمه حبیبه ده چې دا د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها لور ده. نو دا په دې حدیث کې یو بل کمال او نبی له سلام د خوب نه را پاسېدو د ورځې به ودو غرمه کې خلک خوب کوي او محمرا وجهه نبی له سلام په دې خبره ډیر زیات خپه دي. نو الله تعالی وت ذهن کې دا خبره اچولې ده نبی له سلام غواره خبره واحده نه کو خوب لیدلې نوم دا واحده او جبرئیل علیه السلام ورته وحی راوړي نوم واحده د نبی له سلام خوب هم واحده قران هم واحده حدیث هم واحده. نو دوی فرمایل چې ویل للعرب من شر قد اقترب هغه شر نږدې دی چې عرب په کتابه کیږي او هغه دارش د یاجوج ماجوج دیوال هغه دومره غونډه مات شو. اوس دې کې دوه درې خبرې دي او دا خبرې ډېرې مشکل دي. اوله خبره دار ده یاجوج ماجوج دیوال هغه د سورۃ کهف کتاب ویل دي چې ذوالقرنین دیوال والے دي. اوس هغه دیوال چې دی نو آیا تر اوسه پورې د ټوله دنیا د یاجوج ماجوج ته هغه د بند چولې ده که دغه مقامی خلکو د پاره دا بند چولې. اوله خبره خدا ده نو د ډیرو خلکو رائے خدا هم دا چې د ټوله دنیا د ماجوج ماجوج د پاره بند دی او د چا رائے دا چې نه دغه د یاجوج ماجوج د بند چې ذوالقرنین والے ده نو دغه مقامی خلکو د دفاع لپاره والے دي ټوله دنیا د دفاع لپاره خو په یو بندکار نه کیږي. و چې کوم خلک وایي دا د ټوله دنیا د دفاع لپاره بند نو دا غي معنا دا نه چې د دې دیوال نه هغه طرف ته یاجوج ماجوج دی. دې معنا دا چې دا دیوال د یاجوج ماجوج پر دروازه د پاسه والے دی په دروازه د پاسه دا دیوال والے. یاجوج ماجوج کوم ځای کې دي دا ځان له پوره بحث دی. سو کوئی دا د چین خلک دی سو کوئی دا د روس خلک دی سو کوئی د دې نه اخوا د تاتاریان دي د منګولیان دي د صحرای ګوبي والدي نن سبا خو پکې ډېر خلک وایي چې د چینیان دي. د دې خبره تعین نه دی پکار. زما رائے په دې باره کې دا ده چې یاجوج ماجوج یقینا چې یو نسل دی او دا په دې دنیا کې دی پر دې دنیا هر یو ځای هغه د اوسه پورې د خلکو په علم کې نه دی راغلی. ځینې خلک دا خبره کوي چې یاجوج ماجوج په دې دنیا کې شته او یو داسې قوم دی په دومره لوی تعداد کې دي نو دا خلکو تخکاری ولې نه. نو زما خبره دا جواب دا دی چې عین ممکنه ده چې دا په دې ځمکه د پاسه او دا ممکنه ده چې دا د ځمکې نه دن نه. د سنن ابن ماجه یو روایت دی دا غي نه دا معلومیږي چې دا په دې ځمکه کې دن نه دي ځکه چې پایې کې وایي چې په سر باندې ولا باقی پاتې ځای وای نو نور به ویني نور نه ویني. دې معنا دا د نور نه پناه دي د نور نه چې پناه دي نو دې معنا دا په ځمکه کې دن نه دي چې په دې ځمکه د پاسه دي نو د نور نه پناه څنګه شو. یو رائے خو زما دام جوړیږي چې عین ممکنه ده چې دا د ځمکې نه دن نه دي او دا دیوال چې دی دا د هغې په هغه دروازه والے شوی دی هغې دروازه باندې والے شوی او که فرض که دا روایت مطابق داسې نه او دا د ځمکې نه د پاسه نو بیا زما خبره دا ده چې ډېر څیزونه په دې ځمکه د پاسه دي خو چې الله تعالی یې تا ته نه ښیي نو ته یې نه وینې چې الله تعالی یې تا ته نه ښیي نو ته یې نه وینې. اوس خو په دې موجوده زمانه کې خو ساینسدانانو دا خبرې ثابتې کړې دي چې په دې دنیا کې اوس په دې موجوده دنیا کې چې دا موږ او تاسو په کوم ځای کې ناسو په دې کمره کې دا څیزونه شته چې هغه موجود دي خو موږ او تاسو یې وینو نه. لکه دلته فرشتې دلته پیریان جنات موجود دي نو جنات موجود دي خو ته یې وینې نه. وایي ځکه چې انسان چې دی دا په دریو ابعادو کې لیدل کوي. خبره باندې پوه شئ که نه دا اصطلاح د عربي ویم ابعاد ثلاثه ویم که دا د انګریزي اصطلاح ویم په انګریزي کې د دې دپاره اصطلاح ده 3 ډایمنشنز ایو ته ډایمنشنز وایي. نو انسان چې دی دا په 3 ډایمنشنز کې لیدل کوي یعنی چې د کوم شي دپاره طولي یا عرضي یا عمقي یا پای کې صرف طولي یا صرف عرضي یا صرف عمقي مثلا سطح دا خط دی. خبره پوه شئ څه منطق فلسفه خو مسلک ډېر ویلي دي که نه. نو دا چې طول عرض او عمق دا 3 ډایمنشنز دي په دې 3 ابعادو کې چې دي زمونږ سترګې په دې دنیا کې په دې 3 ابعادو کې لیدل کوي. اوس جدید ساينس دا وایي چې نه دا د انسان لپاره ممکنه ده چې 3 نه 4 5 6 8 9 10 11 دومره حد پورې ابعاد ممکن دي او په هغه ابعادو کې لیدل ممکن دي خو په دې سترګو نه کېږي. په دې سترګو کې مزید قوت راشي نو بیا به الف هغه ابعادو کې لیکل وشي. که تاسو خامخا په دې خبره باندې تفصیل غواړئ
نو د امریکای یو ساينسدان دی بنیادی طور د جاپان خاندان د جاپان دی د بیا په خوا جنگ عظیم کې راغلی دی دلته دغه خاندان او امریکا کې پاتې شوی دی داغه ساينسدان او ډېر لوی د نیوټن د مرتبه ساينټیست دی او داغه نوم دی میشیکاکو میچیو کاکو مرته ویل شي د کله دغه تلفظ د عجیب غونته کې دی کنه نو کله فرنیچر او فرنیچر نو په انګریزي کې خدا چل له او چې د بل جبین یو خاص کر د جاپانیانو نمونه نو پای کې خو خامخه دغه په خوانه عرب ویلي چې کوم نوم کې چې د تلفظونه زیاتیږي پته ولګي چې دا به د عجم لفظ لکه جبريل او جبرائیل او ابراهیم او ابراهام براهیم نو دا د خبرې دلیل دی چې دا لفظ عجمی دی خبره تاسو ورسېدی نو دا میشیکاکو چې دی دا ډېر لوی ساينسدان دی او د په دې معنی د دوه ډېر اهمي خبرې دي دوه بنیادی خبرې ډېرې کړې دي او هغه باندې ډېر لوی انقلاب راغلی دی خو ما او تاسو خو ځکه نه ښکاریږي چې موږ تاسو د میدان خلک نه یو او چې کوم ساينسدانانو تخکاره دي نو هغه خدا وی چې دا خبرې دي او هغه چونکه هغه خو اسلام طرف ته خبره راوځي دین طرف ته خبره راولي میشیکاکو خو د الله تعالی توحید طرف ته خبره راولي د الله تعالی خالقیت طرف ته خبره مسلمان هو نه دی خو په دې باندې پوه دی چې دا کائنات الله تعالی پیدا کړي دوه خبرې هغه کوي یو خبره دا کوي چې ډایمنشنز درې نه دي هغه وی ډایمنشن د دریو نه زیات دي مطلب دا دی چې په دې کې دا رنگونه شته چې تی نه ویني کته په سترګو کې هغه قوت پیدا شو نو دا یوازې ورنګونه نه دي چې دا کوم رنگونه بنیادی ودی او بیا دا غینه د جمع نور را پیدا شوی نو یوازې په دې رنگونو به تل لیدل نه کړي دې رنگونو نه علاوه نور رنگونه په دنیا کې دي خو ته یې نه بیا وی یوازې دا نه چې دا موجودات دي چې د تی ویني او ټچ کوي نه د دین علاوه نورم د حتی کې هغه په دې تله دی هغه دا ممکنه ته فرشتي ویني بالکل ممکنه په دې سترګو ته فرشتي ویني هغه وی دا بالکل ممکنه ده چې الله تعالی ویني دا بالکل ممکنه ده الله تعالی سره خبرې وکړي د فرشتو سره خبرې وکړي دا بالکل ممکنه ده ورې دنیا کې ممکنه نه ده په آخرت کې ممکنه دا خبرې په خلکو چرته خې لګي دویمه خبره هغه دا کوي چې دا کوم خلک چې دنیا چې وایي دا دنیا چې وایي چې دا دنیا دا په بیگ بانګ باندې پیدا ده بیگ بانګ یعنی د نن سوارلس اربع کاله مخکې یو دماکه وشوه یو حادثه وشوه او دغه حادثې په نتیجه کې څه چلو شو دا کائنات جوړ شو د اسمانونو او ځمکې او ستوري او سپوږمۍ او دا داسې څونه رو دا جوړېده او بیا یخېده او بیا د هغې نه پس ده هغه وایي خبره داسې نه ده هغه وی دا خو تاسو وایي چې دا سوارلس اربع کاله مخکې یو بیگ بانګ وشو خو د سوارلس اربع کالو نه پخوا هم کائنات موجودو د کائنات شپږ حصے د سوارلس اربع کالو نه مخکې موجود وي دا میشیکاکو وایي هغه په بیگ بانګ په نتیجه کې نه دي جوړي وي هغه څنګه جوړي دي وي هغه جوړي داسې دي چې چا مقتدر قوت یو غالب حاکم ذات هغه ته ویلي دي چې موجود شي نو هغه بیا شو وای دا په کلمه د امر پیدا دي په انګریزي کې خبره کوي کنه هغه وای دا پیدا دي چې وته وی بای آرډر ورته وی چې جوړ شه نو جوړ هغه د بیگ بانګ په ذریعہ نه دی پیدا دغه خبره د اسلام خبره ده تاسو په خبره ورسېدئ کو نه رسېدئ نو دا زه دا خبره مې د میشیکاکو خبره را ډوګ شو د څه د پاره مې کوله د پاره مې کوله چې هغه وایي چې په دنیا کې داسې څه نشته چې تی نه نو زه هم په دنیا کې داسې څه نشته او داسې ځای نشته چې الله تعالی د یاجوج او ماجوج باندې داسې صادر راچولې لکه څنګه چې په دې پیریانو راچولې ها دي تاسو د بجلی خو د دنیا نم ډیره به اعتبار الله کوئی دنیا به اعتبار جی بسم الله الرحمن الرحیم نو یاجوج ماجوج عین ممکنه چې په دې دنیا کې شته فمونږ خو د ابعاد ثلاثونه اخو لیدل نشو کولای نو مونږ نه وینو نمبر 1 دویمه خبره دام ده چې ضروری نه ده چې هغه د ابعاد ثلاثونه بالای په دې ابعاد ثلاثو کې دغه دن نه خو بیا ممکن نه ده چې مونږ وینو ولی الله تعالی مونږ ته نه خو نه خی مونږ ته یو داسې طریقې سره چې الله تعالی مونږ ته خینه
او د دې بشمیره مثالونه دي په موجود دنیا کې. هغه دادي چې ګوره حضرت کم پیغمبر دی حاجی حضرت عزیر علیه السلام. عزیر علیه السلام چې دی الله تعالی هغه باندې مرګ راوست سل کاله فاماته الله 100 عام ثم بعثه. د لارې په غاړه باندې سل کاله مړ پروت دی، خخ کړی خو چا نه دی. په دې لار باندې به څومره خلک تیریږي را تیریږي، خو د دې باوجود څوک ویني نه، ځکه چې الله تعالی یې چاته نه ښیي. لکه چې په دې لار خلک تللی نو د هغه سره چې کوم خوراک و خو به یې خوړلی وی که نه. سړی په لار روان دی، پخوانۍ زمانه ده او لار باندې د خوراک شی پروت دی، نو ولې نه خوري؟ په دې سل کاله کې خو به څوک په دغه لاره تیر شوي که نه، چې په دغه لاره څوک تېرېده او د خوراک شی پروت دی نو بیا خو به یې خوړلی وی. خو دې معنا دا ده چې ځکه یې نه دی خوړلی چې نه دی لیدلی، نو نه حضرت عزیر علیه السلام لیدلی دی او نه د هغه سورلي لیدلی دی او نه د هغه اوبه او خوراک څښاک لیدلی دی، ځکه چې الله تعالی خلکو ته نه ښوده. چې الله تعالی غواړي چې ته یو شی ویني نو وی به نه کني، نو به مخ به پروت یو ته به نه ویني. دا خو هغه خبره شوه د یاجوج ماجوج. یاجوج ماجوج چې راځي نو دا خو د عیسی علیه السلام نه بعد راځي. د عیسی علیه السلام نه مخکې حضرت امام مهدي دی. امام مهدي پسې بیا دجال دی. دجال پسې بیا د عیسی علیه السلام نزول دی. او د عیسی علیه السلام د نزول نه بعد د دجال مړ کینو دا غي نه بعد به بیا یاجوج ماجوج راځي. یاجوج ماجوج برځي. دا خو ډیره رښتینی خبره ده. او دې ته شر ویل په سمانه باندې دي، نو یقینا دا شر یوازې داسې شر خو نه دی چې دا کې د چا د اختیار خبره ده. دا خو د الله تعالی تر طرف نه یو فیصله ده، په ټوله دنیا به راځي او د عیسی علیه السلام په زمانه کې به راځي. عیسی علیه السلام به موجود او دا به راځي. نو دې معنا دا چې دا چې د غلطۍ په وجه خو به نه کېږي یاجوج ماجوج، ځکه عیسی علیه السلام موجود دی او دا راځي. نو دې معنا دا چې خلک په ټیک لار روان دي د عیسی علیه السلام په قیادت کې. دینه دا معلومیږي چې د دینه اصل کې د یاجوج ماجوج دا تشبیهن دی، یعنی د یاجوج ماجوج نه غټه فتنه مونږ نه پیژنو. یاجوج ماجوج ډېره لویه فتنه ده، څنګه دجال لویه فتنه ده، یاجوج ماجوج هم ډېره لویه فتنه ده. دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام والله تعالی اعلم، نو حقیقت علم به الله تعالی ته خو ښکاري داسې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یاجوج ماجوج د نوم تشبیه اخلي، یعنی د یاجوج ماجوج په شانت فتنه ده. د یاجوج ماجوج په شانت فتنه ده. او ویل للعرب، د دې فتنې شکار به عربي، عرب به ټول ناول شکاري. نو ظاهره خبره ده چې عرب تاسو ګورئ یو هو عرب د ملوکیت شکار دي ټول، او په دې ټول کتاب الفتن کې د اوسه په خطا د ملوکیت بد ولید چې ملوکیت څومره بد شی دی، او نبی صلی الله علیه وسلم د عبارت کې سویل دي. او نن موجوده زمانہ کې د عرب ټول د ملوکیت شکار دي. نو د ټول نلوي فتنه خدا هل تاسو حق خبره نشي کولای، هل تاسو د خپل حق اظهار خبره نشي، د بادشاہ نوم نشي غسته. په دې زمانہ کې ته د بن سلمان نوم والا ته چې بیا د تور تمبو نشاته چرته کې پته دې نه لګي په ژوند. بهر نه خلک راځي او هغه د حج نه منې کېږي. افریقي ملک نه یو عالم راته او لوی شیخ ته دې حج کې تاسو به کتلی کنه به کتلی حج لوی شیخ او وتا د خپل ملک د ما د پالیسو مخالفت کړي ته د حج ته نه پریدم. نو د حج ته د پلار ملکیت دی، د بیت الله ست ملکیت دی، ته به څوک پریدي او څوک پکې نه پریدي. نو دا د ملوکیت هغه ترخی میوي دي، خبره باندې پويږي. او دا هغه زهر دي چې خلکو ته یو خدا دا چې د عربو تباہی د خلکو وکړه، ذهن د خلکو ختم کو، فکر او سوچ د خلکو ختم. ملوکیت کې خو فکر ترقی نشي کولای. د عربو جوانان تاسو ګورئ دا غي مطمح نظر څه شي دی، دا غي مطمح بنگلا مې جوړ کړه او خزم یې وکړي او دونه مې وکړل او گاډي مې واغسته. خلک وی دا چې په تسبو باندې وای نو دا پسه وای، دا پسه سبحان الله والحمدلله نه وای. د عربو عام جوان پسه وای، وی حرمه جديده، عماره جديده، سياره جديده. دا به زوتي حرمه جديده، عماره جديده او سياره. نو دا د دې خلکو دا تصور صرف د محدود ځای لول راوستم. د حکومت مطلب خدا دی او د اسلامي حکومت مطلب دا دی چې د خلکو ذهني سطح ډیره زیاته بلند دی. خلک ډیر رچت پرواز کوي، لوی لوی خیالات به په ذهن کې راځي، اعلی او بلند مقاصد او بلند نسب العين به په ذهن کې راځي. هغه بلند نسب العين د خدای ملوکیت خل لکه ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. نو افسدوها خدا غدي کنه چې دا داخلي د مال او دولت ټول لاړو د امریکای په کې لاړ یا د دې په یاشو کې لاړ. خبره باندې پوه شوي.
په سوچ باندې په فکر باندې په ازادۍ باندې پابندي ده په علماو باندې پابندیان دي جوان نسل چې کوم دی غټول په عیاشو کې او په دې سيزونو کې اخته دي نو د قوم غته تباہي وکړه کنه نو ویل للعرب من شر قد اقترب د یاجوج ماجوج د فتنې نه خدای غټه فتنه ده نو دا فتنه د ملوکیت فتنه ده یادي والله تعالی اعلم تاسو په خبر باندې ورسېدي به خبره ده چې دا جنن سبا چې دا تاسو ویل د ملوکیت نه پس یو قدم مخکې لاړ شو دا چې کوم د امریکای په غږ کې پراته دي دا ټرمپ چې راغلی دی او دای په ابراهیم اکارډ کې یو ځای کړی دلته چې الګ معاهده ابراهیمی کې تاسو ما سره شامل شئ نو تاسو ګورئ دا شام غرب یمن باندې څومره جنگونه مسلط کړل او اتنه کال اخر یمن غریبانو دا غریبانو سره وسایل هم نشته او د امریکای او د سعودي په شریکه باندې پای باندې جنگونه مسلط کړی دي ځکه دا سم خلک دي تاسو ګورئ چې اغه دار د فلسطین د مجاهدینو د پاره لګیا دي په اسرائیل باندې حمله کوي او اسرائیل هم په حمله کوي او امریکایان هم په حمله کوي او دنیا یو قوت مرګرتیا نه کوي نو دا ځکه چې دا لګونه خلک پکې لري او هغه د عربو ته دشمنان دي د عربو او اته کاله په دې باندې دار مسلط کړي دا غینه علاقې قبضه کړي نو ویل للعرب من شر قد اقترب د عربو د تباہی چې کوم ده د یاجوج او ماجوج د تباہی نه څه کم نه ده دا غي په شان ته تباہی ده یاجوج ماجوج په شان ته تباہی ده څنګه یاجوج ماجوج د جسمانی تور د خلکو له تباہی ذریعہ ګرځي نو دا چې دی جسمانی او روحاني او اخلاقی لحاظ سره تباہ او برباد کړل تباہ او برباد کړل او هغه اوغیلمه من قریش مثال په دې باندې دی د عربو یو شیخ چې دی داغه ته په سعودي کې خبر اوغه شیخ سره ته مباحثه وکړه یا داغه باندې ته مقدمه وچلو چې پته تاسو ولګي چې څنګه چللی هغه ججانو ته پته ده چې ته پټی کې وای کاغذونه خدا شي دي دا شستاره کړه د ده هغه خوستا په نوم نشي کېده نو داغه په نوم به او دا دماده نو دا او د عربو ته زموږ د عام عجمو ته مسکینان وای دا مساکین دي هغه ته صدیق وای انګريز ته سوي دا د ما صدیق دی دا مې دوست دی او تا ته سوي وای تا ته مسکین وای دا مسکین دی غریب مده دا غریب د ډوډۍ د لاس راغلی دی دلته هغه خلک لا ژوند دي چې هغه ته دا یاد دي چې دا عرب بر ډوډۍ د لاس مزدوري لدل تراتلو د ډوډۍ د لاس مزدوري لدل ته زموږ د بر صغیر تراتل خو هغه ته نیر دي دا خدای الله تعالی وتلک الايام نداولها بين الناس جي وعقد سفيان 90 و100 قيل ان هلكوا وفينا الصالحون ولمن بتباكيغو بمنك بصالحان خلق مي نو قال نعم اذا كثر الخبث چې کله پلیتی زیات شي چې کله پلیتی شي یا پلیت خلق زیات شي نو بیا به دا غلو خلکو په وجه باندې هغه لک خلق چې کم دي بنیادی تور ګوره خلقو اکثریت بنرا پیدا کې ګوره اکثریت معیار نه دی خو اکثریت را پیدا کول پکار دي د حق د پاره دا چې کم دا نوی راغوتی دي کنه دا بانګوټي غونټه کې یاره چې جمهوریت او جمهوریت نو موږ وایي جمهوریت سمعیاري شي نه دی چې اسلام دی بالکل خو ملوکیت خو په نص د قران باندې ملعون لعنتی دی خبره باندې پونه شوي جمهوریت خو به استنباط کوي کنه کني ما ته داسې آیت خو چې په قران مجید کې جمهوریت د حکومت خلافي د جمهوریت د حکومت خلاف د جمهوریت د حکمرانۍ خلاف راته یو نسو خایا او څومره نسونه دي په قران مجید کې د فرعون او د نمرود او د قارون مبارکي نو دا ملوکیت او کدا جمهوریت زه دا نه وایم چې جمهوریت ټیک دی خو زه دا وایم چې جمهوریت نه زیات خو ملوکیت ناکاره شي دی ملوکیت ډیر ناکاره شي دی خبره باندې ته ورسېږي په ملوکیت کې خو ته خبره نشي کولای زما خبره ده چې اکثریت نو اکثریت دومره بد مګنه چې اکثریت او اکثریت غلط دی دا چې وی قرآن دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې انهلكوا وفينا الصالحون جواب سوي و اذا كثر الخبث چې خبيثان ډیر شي نو دې معنا چې خبيثان ډيري نو تباہي برازي او چې نیکان ډيري نو څه برازي بیا به الله تعالی نعمتي بیا به خوشحالي قرآن هو وایي کنه وسنزيد المحسنين وسنزيد محسنين مونږ به تاسو کې نیکان زیات کو چې نیکان زیات شي نو الله تعالی مهرباني برازي فتنه بل لريږي نو دا تر د اکثریت او د اقلیت په اړه کې دا تصور دی غلط دی بنیادی دام د ملوکیت هغه فتنه ده چې تر دې شکار شوی یو فتنه خو د ملوکیت نه ده یو فتنه دام ده
ستا په دماغ کې د اکثریت د دې لفظ نه دومره نفرت را پیدا کړي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل فرمایي مطلب دا دی چې کوم خلق چې نیکان دي هغه له پکار ده چې په خپل په اکثریت کې راشي نیکانو خلکو له پکار ده چې هغه د خپل اکثریت دراتلو سو کی کوشش وکړي زیات خلک خپل مرګري کی نو چې ته زیات خلک خپل مرګري نه کې په قلاره ناشي په خپل نیکی او شیطانان راځي او هغه ډیر خلک مرګري کوي نو خود به در باندې بیا عذاب راځي نو خبره نه رسېږي زما په خیال بد دي زه پوردا بس دې نه خو دا درس څه ټوکړي ټوکړي واخر دعوانا